هغه لقمان حکیم صاحب وایي ما 4,000 پیغمبرانو سره وخت تېر کړ. د 4,000 پیغمبرانو نه مې 8 خبرې زده کړي دي. د هغوی د دې ټول زندګۍ او د صحبت خلاصه 8 خبرې وي. داسې نه وایي چې مال یې راته پرېښی او داسې نه وایي چې جایداد یې راته پرېښی او ځمکه یې راته وي 8 خبرې مې زده کړي دي. یوه خبره دا وه راته وی اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. کله چې په منځ کې ودرېږې د زړه حفاظت کوه. دا زمونږ او ستاسو منځونو کې ولې کمال نشته؟ زمونږ او ستاسو د وجود مخ مو قبلې ته دی خو د زړه مخ مو مصروفه دی. په کومو ځایونو کې ګرځي یو ځای کې او بل ځای نو هغه مزه ترې نشو اخیستی. وی دغه پیغمبرانو علیهم السلام راته وویل کله چې په منځ کې ولاړې نو د زړه حفاظت کوه. واذا كنت في بيت الغير چې د بل چا په کور کې کېناستي فاحفظ عینک بیا د سترګو حفاظت کوه. کنجونو کې مه ګوره، دروازو کې مه ګوره. درېیمه خبره دا وه واذا كنت في الطعام فاحفظ حلقك. کله چې ډوډۍ ته کېناستې نو د خپل حلق حفاظت کوه. هسې نه چې داسې ډوډۍ غټه کپله وکړي چې بیا د مرۍ کې ونښلي او تکلیف سره مخامخ شي. 4مه خبره دا وه واذا كنت بین العلماء فاحفظ لسانک. کله چې د علماو په منځ کې کېناستې بیا د ژبې حفاظت کوه. 4 خدا وي 4 دا نورې دي. واذکر اثنین 2 خبرې یاد ساته همیشه. یو مرګ هر وخت یادوه، مرګ درنه هیر نشي. دویم و اساءتک فی حق الغیر چې بل چا سره دې بد وکړه دا هیر نه کړي چې د سره ما بد وکړه دنه به هیري نه. ونس اثنین 2 خبرې یاد همیشه یاد ساته. یو هیرې که همیشه یې هیروه احسانک فی حق الغیر چې کله دې بل سره احسان وکړو نیکي دې ورسره وکړه به دا هیره کړه ځکه د الله ځان سره ولیکله. او دویم و اساءة الغیر فی حقک بل سړی چې تا سره تکلیف درته ورسوي هغه هیر کړه. نو ګورې خبرې سیرت صاحب دومره قیمتي دي چې لقمان حکیم صاحب